الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو او د اسلام عاشقانو او د علماء حق د علماء کرامو سره محبت ساتونکو مسلمانانو، څنګه چې تاسو ته معلوم ده چې زمون په دې ملک خصوصا وخت په وخت باندې د دین او د علماو په جامه باندې مختلفې فتنې پیدا کیږي، چې په دغه لویو فتنو کې په دې دور کې لویه فتنه د یوسف بونیری په نوم باندې هغه ته مولانا ویل دا اسیزان ګناهګارول دي، ځکه دا د علم نه خبرم نه دی. که چېرې دی عالم وي نو زه درته په چیلنج سره ویم چې کم از کم د خپل د یو استاذ نوم واله، داسې یو استاذ چې هغه یو معتبر عالم وي، یو شیخ الحدیث وي، شیخ القرآن وي، د طریقت یو لوی هغه خاوند وي، داسې یو شخصیت نوم واله چې هغه ستا استاذ وي، تا هغه سره دوره حدیث کړي، تا هغه سره دوره تفسیر کړي، تا هغه سره علم کړي، د داسې یو استاذ نوم مهرباني وکړه واله. تو خو صرف ناس دی ته چې میډیا ته ناست دي او ځان سره د موبایل نیولی دی او د لویو مشایخو د هغې کلیپونه راړي، هغې پورې خانداګانې مسخرې کې، او بیا ستا یو کلیپ دا چلیږي چې یاره زه د یو افسر سره ناست وم او هغه ما ته ویل چې یاره زما دوه ښځې دي او ما نه چې کوم دی یو ښځه خفه ده، هغه تفصیلي خبره ده، د هغې نه چوړ بیانوي. تا بیا دا بکواس کړی دی لکه څنګه چې د پیرانو صاحبانو او د مولیانو چې کوم دی هغې سره ودونه وي، هغې سره چې کوم دی ښځې وي، نو ستا په دې بکواس باندې ټول لعنت چې تا د پاکو خلکو د علماو د طریقت د خاوندانو باره کې داسې بکواس کړی دی، ستا کار دغه بکواس دی. انشاءالله ته به خپل حشر ووینې چې ستا مرګ به داسې وي لکه څنګه چې د فرعون زندیق مرګ و تخکرنګې د ذلت مرګ به ستا وي. د علم ځان دی، د علم چهره دی د علماو جوړه کړې ده، چهره دی چې کوم دی د تبلیغ والا جوړه کړې ده، او منځ کې د تبلیغ او د علماو د پیرانو صاحبانو د هغې لوی دښمنې، او په دې وخت کې ستا نه لویه فتنه بله نشته دی. ته چې دا کومې خبرې کې چې علما او پیران د خدای نه چې کوم دی لرې دي، الله کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای ایمان والله الله نه ویریږئ، وکونوا مع الصادقین، د رښتونو خلکو ملګري شئ. رښتوني خلک څوک دي؟ رښتوني خلک علماء حق علماء کرام دي. رښتوني خلک څوک دي؟ رښتوني خلک د طریقت خاوندان دي چې هغې ته موږ پښتو کې پیران صاحبان وایو، چې هغې په دې فتنو دور کې د زرګونو خلکو د هغې په خانقاهونو کې د زرګونو خلکو ژوند بدلېږي، د زرګونو خلکو اصلاح کېږي، هغې په خپلو وظایفو سره په خپلو مجالسو باندې په خپلو خانقاهونو کې د زرګونو خلکو اصلاح کوي، او ته بدبخت زندیق او منافق او ګمراه انسان لګي او دغه علماو پسې ستا خوله کلول شوې ده، او دغه طریقت د خاوندانو پسې چې کوم دی ستا خوله کلول شوې ده، او سوا د دغه علماو پسې د خبرو نه او سوا د دغه طریقت د خاوندانو نه دي پسې د بکواس نه چې کوم دی ستا بله خبره نشته دی. او دا خبره کوي چې یاره علما چې کوم دی او دارنګې پیران چې کوم دی د خدای نه چې کوم دی لرې وي، نو زراور انسانه، بدبخت انسانه، د دین نه لرې انسانه، لوی ګمراه انسانه چې علما د خدای نه لرې شي، پیران صاحبان د خدای نه لرې شي، نو ستا غوندې ګمراهان به چې کوم دی خدای ته نږدې وي. زه تا ته په چیلنج سره دا خبره کوم چې ته ما ته لږ مهرباني وکړه، خپل ځای وښایه، او چې په کومه خبره باندې ته بحث کول غواړې، مناظره کول غواړې، مهرباني وکړه ځای وښایه، در تک زمونږ کار دی چې ستا د ګمراهي او ستا د منافقت هم دې خلکو ته ونه ښولو، نو چې ستا څه شرط یې هغه موږ منو. د ستا د ګمراهي او ستا د منافقت او د دجل او د فریب د امت او د خلکو ته خور نه شو، او که ستا مطلب دی چې زه مشایخو پسې خبرې کوم، زه په دې مخکې لاړ شم، ما نه به چې کوم دی مشایخ جواب راکړي، نو مشایخ دومره روزګار نه دي چې هغه ستا غوندې چې کوم دی یو ګمراه او ستا غوندې یو نااهله او ستا غوندې یو بې علمه ده چې د علم نه مکمل خالي، د علم نه خبر نه، لوی احمق او لوی جاهل او لوی ګمراه، دا مشایخ او دا پاک خلک دا دومره روزګار نه دي، او نه هغې سره دومره وخت شته چې هغه ستا بکواسات وګوري او ستا د بکواساتو جوابونه وکړي. ستا د دې بکواساتو د جوابونو دپاره د علماو د خادمان، د زمونږ غوندې کمزوري خلک چې موږ د پاکو خلکو د مشایخو د علماو د خادمان یو،
د هغې په خادمۍ د هغې په شاګردۍ فخر کوو. ستا د هرې خبرې د هر بکواس د جواب دپاره چې کوم دی مونږ هر وخت چې کوم دی تیار یو. نو الله دپاره توبه وباسه، د خدای نه ویرېږه. که ستا مقصد دی چې زه به مشهور شم، په دې ته مشهورېږې نه، په دې ستا آخرت بربادېږي. خو بیا دا خبره کې چې هغه ته ما وویل چې تا ته حقیقت ویم که سره دوکه وکړم، او بیا دې ویل چې مثلا دې وظیفو نه څه نه کېږي او په دې څه نه کېږي. زه تا ته بیا هم چلنج در کوم چې کله ته وې کوم ځای ته وې، زه به تا ته وښیم چې وظیفو باندې څه کېږي، دارنګې په دم درود باندې څه نه کېږي. دا به زه په میدان باندې وښیم. خو چې کله ته ما ته ځای وښایه، ته ما ته چې کوم ځای ټیم وښایه، بلکل چې کوم ځای ته وښولو، کوم ځای ته وښولو، کوم وخت دې وښولو، ستا د هرې خبرې او ستا د ګمراهي او ستا د منافقت او دا دجل او دا فریب دا به داسې روښانه ښکاره شي لکه څنګه چې په رڼا ورځ میدانور ښکاره کېږي. دا بکواسات دي، دا د علماو پسې، دا د مشایخو پسې، دا د پاکو خلکو پسې، کله د احادیثو نه انکار کوي، کله د بزرګانو نه انکار کوي، کله د کراماتو نه انکار کوي، کله د یو بکواس شروع کړي، کله د بل بکواس شروع کړی وي. دا ته په دې خپل فریب کې هرګز مخکې تللی نه شي. لوی ګمراهي زه په دعوې سره په چلنج سره ویم چې ګمراهي که دا خبرې دې پرې نه ښودې، خپل حشر به ووینې، خپل نشر به ووینې. توبه وباسه او لاړ شه د پاکو خلکو، د امام المحدثین، امام الاولیاء، شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه، د هغه په لاس باندې چې طبیعت وکړه، یا د مناظر اسلام وکیل احناف محقق العصر مفتی پیر ګوهرعلي شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه، د هغه په لاس بیعت وکړه او توبه وباسه. دې بکواساتو نه منې شه، دې فضولیاتو نه منې شه، د دې پاکو خلکو پسې د دې ګستاخۍ د الفاظو نه منې شه. یعنې حشر به دې ډېر خراب وي، کم از کم مرګ را روان دی، قیامت را روان دی. الله نه ویرېږه. دا په یو درد په نیت باندې چې ستا د خبرې کومې دي دا ټولې د اسلام نه خلاف دي، د شریعت نه خلاف دي، طریقت نه خلاف دي، د دین نه خلاف دي، ټول احمقتوب دی، ټول جهالت دی، ټول انکار حدیث دی، ټول د دین نه خلاف دی، ټول د علماو پسې خبرې دي، ټول د مدرسو پسې خبرې دي، پاکو خلکو پسې خبرې دي. تا تر اوسه پورې چېرته د یو باطل پرست مخالفتونو په دې ملک قادیانۍ شته دی، شیعه شته دی، دنیا د خدای باطل خلک دي، هغې پسې خوله پلو کړه. نو ظالمه زناوره بدبخته بدکرداره زندګي منافقه ته لګي او د دې پاکو مشایخو پسې لګي، احادیثو پسې لګي او دارنګې اسلام پسې لګي. دغه بکواساتو نه منې شه، او که نه منې کېږي نو ما درته وویل کم از کم د الله دپاره ته داسې یو عالم وښایه، ته د هغه شاګرد، کم از کم که هغه د جمعیت العلماء اسلام سره تعلق ساتي، که هغه د بریل سره تعلق ساتي، که هغه د اشاعت سره تعلق ساتي، چې هر یو سره کم از کم یو شیخ وښایه. د دې ټولو مدارس ته دی، د ټولو مشایخ ته دی، ته خو یو شیخ وښایه چې دا زما استاد دی. ستا خو نه د استاد پته لګي، نه د مدرسې پته لګي، نه د علم پته لګي. نو دغه پښتنو ته دا بیا بل پیغام دی چې الله دپاره د داسې جاهلانو، د داسې د دین د دشمنانو، د زندیقانو په خبرو پسې بلکل باندې شي. زموږ الحمدلله مشایخ شته دی، اکابر شته دی، په هر دور کې تېر شوي دي، اوس هم شته دی. موږ به د دغه پاکو خلکو پسې روان یو او د داسې منافقانو زندیقانو دپاره به په هر موقع باندې انشاءالله د هرې خبرې جواب ویلی.